السلام ته تپوس وشو وی د الله پیغمبره د یو نیکي بیبي نښه څه ده د نیکي بیبي نښه څه ده نبي علیه السلام اورېدل غواړئ د نیکي بیبي نښې اورېدل غواړئ الله دې کړي چې زموږ بیبیانې واوري او دا ورته ورسوئ د الله پیغمبر ورته ویل د نیکي بیبي لومړۍ نښه دا ده چې خاوند ستړی ستومانه کور ته راغی او د خپلې بیبي ته یې وکتل او د ده زړه خوشحاله شي خاوند د بار نه ستړی ستومانه محنت مزدوري کړې او د باره راغی او خپلې بیبي ته یې وکتل او زړه خوشحاله شو مطلب یو خبره تاسو ته دې ذهن کې کوم که په هغې تاسو ځان پوه کړو ډېرې فتنې دا به ختمې شي د چارسده کې یو ښار هلته ما وخت تېر کړی امامتي مې چارسده کې یو ښار یو ډبې سره یارانه ډبې سره به تلو راتلو شی وس مې ورته وړو پیسې مې ورکړو یو ورځ دې ډبې ته تپوس وکړې وایي خان ستا خپله ښځه شته وی او خپله ښځه مې شته وی یو کار ونه کړي چې خپله ښځه شته ما به د ښځې سره دې میلاو نه کړي وی ولې نه ښځې ته یې ټلیفون وکړو چې میلمانه به راځي چای وکړئ تیار ده به یې کور ته بوتله اډه مې چې وکتل د دې خان ښځه ډېره خوبصورته وه ډېره ښایسته وه او د دې ومې نه ځوانه وه هېڅ کمې پکې نه خو صرف یو څیز پکې و هغې باندې ځان پوه کړي دا شیشه کوي دغه ښځه د خاوند په مخ کې لکه د شیشه کې به ګرځېدلې ویښته ومنځول نه سینګار کولو نه ځان صفا کولو تېرنه دکه شانسوټې به وتولې او راغله بسماله صبح خاوند سره ناست لوښي به ووینئ بسماله د خوړو څښاک وي به د روان خاوند سره به یا ستاسو د علاقې مثال به ګېډۍ به راوړو او د خوړو بوی به د روان او خاوند سره به کېناست د دې ډبې زړه کې رحم راغی دې خان ته وایي دې خان یو دوه جوړې به راته مزېداره غوندې وانه خان او به رس خو بواله دوه جوړې ورته ښې سپېشل جوړې دې خان ته وایي ما کور ته بوله ویې ولې بس ما کور ته بوله بیا هغه دوه جوړې راواویسته بیا یې کور خان لاړ حجرې ته دې ډبې دې ښځې ته وایي سرخانې ته راځه ولاړه او چې ویلا په ښه سینګار یې ورته وکړو سنبالې کا او خان ته جواب ولېږلو چې کور ته راشه یو کپ چای وڅښه خان چې راغلو دا ډبه پې سیټ ته شوه او دې ښځې ته یې ورته یې په خپله وې خاوند ته دا چای اوس خان چې راغی او ډېراني مور ته وکتل نو خان وایي چې لکه داسې که چل دی تاسو که خیال وکړئ ستاسو خپله ښځه وي خو که چې ته غم خادۍ ته ځي یا بازار ته یا زیارت ته ځي که تاسو لاره کې ولیدو ومو پېژندل وله به مخ راوټوکړ خپل کاکا ورته داسې کته پروته دا څوک ده که نه داسې یعنې خو ډېر خبرې نو خان چې وکتل کېناست ورسره چای وڅښلې خوښه یې شوه ډبه راووته ورته یې خان ستا ښځه زما نه زیاته ښکلې ده زما نه زیاته ځوانه ده خو صرف دې بدبخته کې دغه یو کار دی چې دا تا ته ځان نه ښایسته کوي سینګار نه کوي او ستا په مخ کې کوده به ګرځي په دې وجه ستا دا نه خوښېږي چې پردۍ ښځې ځان جوړ کړی وي او خوشبو ترې روانه وي نو ستا هغه هغې ښځې دپاره سبق شو هغې نه پس به هغې د خاوند مخ کې ښه ځان ډبل سینګار به یې کولو او ښه د مینې ژوند دی او چای بیا په هغې کې دمه رانله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سړی کور ته راشي او ښځې ته وګوري او زړه یې خوشحاله شي دا د نیکې ښځې نښه ده مطلب دا دی چې ښځې ځان سینګار کړی وي ځان یې خاوند ته ښایسته کړی وي ځان یې ډولې کړی وي زموږ ښځې صاحبه سوټ یې وترپي راشي موږ سره په ګډ کې کېني لوښي وویني بس مال راشي موږ سره په ګډ کې کېني کور کې صفایي کوي څښاک ټولې خاورې وي بدي د خوړو وي نو هغه بیا د خاوند خوښېږي نو الله پیغمبر فرمایي د نیکې ښځې نښه دا ده چې خاوند یې دې ته خو پته ده چې زما خاوند سهار وخت ټوله ورځ محنت مزدوري خواري کړو مازدیګر به کور ته نو
چې مازدیګر دې ټول کار برابر کړی او خاوند دپاره ځان صفا کړی پاکې کپړې یې چولي واپره نه ده ګودړه نه ده او صابون دې نه دی روا هسې ورو که زموږ ښځې په دې مسله باندې عمل وکړي ډېرې فتنې به ختمې نه شي ډېر کورونه به جوړ نه شي د مینې محبت ژوند به نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د نیکې بیبي یو نښه دا ده چې خاوند یې کور ته راغی او بیبي ته یې وکتل او دا د ده زړه خوشحاله شو دویم د الله پیغمبر فرمایي چې د نیکې بیبي نښه دا ده چې خاوند ورته یو خبره وکړي نو دا به د خاوند خبره مني انکار به نه کوي ولې یو حدیث درته راوړم نبي علیه السلام فرمایي وایي دوه کسان په دنیا کې داسې دي چې هغوی ډېر په مینه ډېر په اخلاص ډېر په محبت ډېر په خشوع او په خضوع سره لمونځ کوي خو لمونځ یې نه کوي دوه کسان په دنیا کې داسې دي ډېر په مینه ډېر په محبت ډېر په اخلاص او په خوشحالۍ په خشوع سره لمونځ کوي خو لمونځ یې نه قبلېږي یو د الله پیغمبر فرمایي هغه غلام چې د مالک نه تښتېدلی وي نن زمانه د غلامۍ نه ده په دې زمن کې به قیاس په نوکر باندې وکړو چې یو نوکر ته ته د یو کار لپاره پیسې ورکړو هغه ستا هغه کار په ځای پرېږدي او لاړ شي وتښتېدی که ډېر په مینه او په خشوع او حضور لمونځ کوي د ده لمونځ نه قبلېږي او دویم د الله پیغمبر فرمایل هغه ښځه چې د خاوند خبره یې ونه منله که دا ډېره حجره یې ډېره تهجدګزاره یې ډېره قرآنخوانه یې او دا ډېر په اخلاص او په خشوع باندې لمونځ کوي خو د دې لمونځ نه قبلېږي تر څو چې خاوند رضا کړی نه وي تر څو چې خاوند رضا کړی نه وي دا مسله پکار دی چې زموږ ښځې واوري او دا تاسو باندې لازم ده چې دا ښځو ته ورسوئ نو دا د الله پیغمبر وایي د نیکې بیبي او نبي علیه السلام یو متقي زنانو ته وفرمایل وایي تاسو ته پکار دي چې ډېرې توبې وباسئ ښځو ته څه وایي وایي تاسو ته پکار دي چې ډېرې توبې وباسئ او ډېرې صدقې وکئ ځکه وایي ما ته الله تعالی جهنم ښودلی و وایي ما چې وکتل په جهنم کې زما په امت کې د سلو نه زیاتې ښځې وي اوس دې ښځو ته اوس دې ځای کې سوچ پکار دی د افسوس مقام دی او چې د الله پیغمبر ویلی دی یقینا ای به داسې چې ښځې به جهنم ته ډېرې ځي خو هغه ښځې به ځي د کومو چې د الله پیغمبر نشاندهي وکړه نو یو زنانه پاڅېده وي فبما یا رسول الله داسې به ولې وي دا ښځې به ولې ډېرې دوزخ ته ځي نو د الله پیغمبر ورته وایي دې ښځو کې دوه خبرې دي چې دا دوه خبرې پکې وي که دا اجره وي تهجدګزاره وي او قرآنخوانه وي او هر څه وي او دا ډېر صدقې هر څه کوي خو چې دا دوه خبرې پکې وي دا به د جهنم په کنده کې پرته وي الله دې ټولو بیبیانو ته امان ورکړي